البته بیا غلام فرید ته وایم چې دې موضوعاتو نه خلاص په خپل سکه هغه کوه تر خپل شهرت د پر دین او ایمان تم چټي ورکه بشک ورکوي او کم از کم دیوبندیت مبنامه او د الله باندې ستا حیثیت به دی کتاب درس نشته په کتاب نه پويږي په دلیل نه پويږي په استدلال نه پويږي یار دغه چې خلک هم شتره دومره نه کلیپ چردر بلال سره یو فکس یو بل ته ټلیفون کړي فکس خبري دغه نمخ کې یو بل سره وایسونه شوې دي ما سره شته ده څوک چې کلم غواړي زه ورته پېښ کولای شم چې یو بل سره مشوره کوي چې کال بو کو زبداوي ته بداوي الکه بد وخت نو خو تاسو ټول ته کافرانو علماء دیوبند ته جمعیت علماء تر هغه سړي او پرون خو تاسو سره پرو علماء دیوبند ترجمان ګڼل نن زه نه پوهیږم په څه باندې کما الحمدلله وکفا والسلام علی عباده الذين اصطفى اما بعد انتهی محترم اوریدونکو کتونکو نن 26 مئی 2025 ته زه یو څه خبرې کوم د حکیم غلام فرید سے په باره کې چې خلک ورته مفتی غلام فرید وایي عالم مفتی خو نه دی خو زه اول کې د خبرو د وضاحت نه مخکې ټول اهل باطل چې څومره د علماء دیوبند مقابله کې دي که پنځپیریان دي غیر مقلد دي څومره چې دي هغه ټولو ته زه اول کې پیغام ورکوم چې غلام فرید یا دغه سره دوه درې کم ملګري ورسره دي د یاد وساتي هغه قسم کوي مخکې مونږ د باره کې وضاحتي بیان کړو پوسټ مور کړو چې غلام فرید چې سهم کوي چا سره مناظره کوي مباحثه کوي ټلیفوني کارونه کوي دا به دغه ذات پوری تعلق محدود وي دغه ذات سره به تعلق ساتي علماء دیوبند ترې څوک هغه نه منسوب کوي څوک هم مونږ بار بار دا ویلي علماء دیوبند ذمہ دار جماعت الحمدلله نماینده جماعت د علماء دیوبند هغه نوجوان احناف دي تمام اکابر علماء تر اوسه پورې د 15-14 کالونو د خپل نماینده جماعت تسلیم کړي دي او باغی باندې اعتماد کړي تر دې پورې د حکیم صاحب چې کله دوه درې ځګونو کې خلکو غیر کو نو د مونږ پس راغلو تر اوسه پورې دم په مونږ باندې اعتماد کړي دي نو زه اهل باطل ته وایم چې تاسو سره د سره باز مباحث څه شی وي هغه تاسو د ذات پورې تعلق ساتي څوک دی هم دا علماء دیوبند ته نه منسوب کوي برای مهرباني دویم زه د مسلسل دی لګیا د زما خو د بار کې لب کوشای نه کوله بخیر د نوم مینا غسوسه که زه اکابر منه کړم روزه کې سم مسائل را بیر دارالعلوم حقانی نه یو مشر شیخ ما سره رابطه وکړه واتس اپ کې دغه وکړو د مدیری منورې نه چې بالکل تدته جواب ورکې نه د نوم واخلي ورنه کې بس موږ ترتیب جوړ کړو کتابونه مراغستي ورتلو بس علاج مور لکو خو بهرحال نور ډیرو اکابرو زمانه کړم چې د بنوم ناخلي اوس بيخي د مجبورۍ تحت شوله چې مسلسل د سړی تجاوز کوي او د باطلو د مضبوطولو لپاره زموږ په خلاف یقین وکړه د يهود او نصارو سره مودريږي زموږ په خلاف دغه څه وجوهات پیغه زروسته وایم خو دومره وایم چې غلام فرید چې د خلک ورته مفتی دی حکیم دی عالم مفتی نه دی که تاسو ورته عالم مفتی وای یو طالب ورته ورولې د ولا سړي یقین وکړه مضاف الیه موصوف صفت غریب دی بجری فعل فاعل نه پیژني دومره د عربي یو کتاب ورته کېده په خدای کې یو کرخه دی ویلا او تاسو فعل فاعل نشان دی یو کړل مضاف الیه تاسو سره مخیول به مولا تسلیم کوي یقینا دویم نمبر دا سره د شهرت د پر هر هغه څه کوي چې دته امید چې په دې شهرت ملاوي دي شي ازر استرغي وضاحت کوم پغې کې کړه چا تایید د چا حمایت وي مثلا تاسو ګورئ د حضرت مولانا مفتی پیر ګوهر علي شاه صاحب مخکې به دورته مشرک او بدعتي ویل بقایده کلیپونه موجود دي مون سره موجود نن چې د دغه فائدې خبره راغله هغه مفتی صاحب دی چې زموږ مشر دی هغه مشرک او بدعتي ټاپي تهیر دي دی به زه د علماء دیوبند نماینده ګڼلم باقاعده په خپل پیجونو نه ویډیوګانې په داسې ورکړي چې زما سره اختلاف دی یاره دا پس نه پوهېږي او دا نه دی او چا مشر کړی او چا راوستلی نو تا نه خو موږ دغه نه غواړو چې ته خو بهرحال د ده انداز ده دریم منیر شاکر خبره چې راغله ما ته خپله وویله چې د بنوري ټول فتوا راکړه زه له هغې نه فتوا ولیکم خپل اهلیت یې دغومره و چې د دې فتوې جواب نشي لیکلی بیا دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته تللی دی هغوی ته ویلي چې ما تاسو د په کفر فتوا راکړئ د مشرانو میسجونه وایسونه درته غږولی شم چې چاته ورغلي دي هغوی ما ته ویل دا خو خبیث دی که نه روژه کې ما ته ویله چې پرون هلته راغلی موږ نه فتوا وغوښتله نن دغه په دفاع کې ولاړ دی د منکر حدیث یعنی دا خو زه مثال په طور وایم دغومره شهوت پرست دی یو سړی چې په دغومره په شهواتو کې ورغرق شي یقین وکړه دې سړي امید نشي کېدی چې د خاتمه په ایمان باندې وشي دویم نمبر مونږ مور سره تعلق وو یو تعلق د هغه وخت نه جوړ شوی دی په د اپ ام باندې مسلې کول سرکاري و هغه وخت
نو د میچنې ته یو جرګې ته لاړو غیر مقلد په سره د کتابونو راله خیرات خلف الامام مسله کړو ما ته کار لوګ ولنه تعارف ما سره ما ته کوم ځکه مې دل چراغ نو دومره ګډ وډ شو هغه ډاکټران هغه ملګری ور سره ما ته دا په حدیث پوهه کې مونته کینه سلام کلام وکړه کینه پوهه به بیر در وجنه ته مناظره جوړ شو زه د بوت لمو میچنې کې مناظره ما وکړه مناظره کو نه شو برل مونږ لاړو خو هغه تعلق مونږ به سنه ست توجه ورکړو مونږ تل مونږ د زله دغه لپاره ساتلو د لپاره مو ته چې ستا په فقه کې مطالعه شته جزئیاتو باندې پوي کله کله به مونږ هم د زله لپاره یو مسله ورولېږله آبي مسلې به مو چې دا مسله څنګه ده د برته جواب راو دا به صرف په دې خاطر باندې و چې د اصل مونږ ته تر فقه لاین کې اوسېږي د خو ملاسه ځکه مونږ ته بدلو چې قدمونه خو د اغستو کوشش کوي د اهلیه کو د بدنامۍ ذریعہ جوړي تاسو بیا وکتل مثلا سو واقعیات دغه سراله د سفیانو په سیده لګیا شو نو سفیان په سره د کتابونو کور ته راغله نو چې دا پټه کې پویدنه ولته رایسار کو د پاسه وو ویډیو وایرل شو د اهلیه کو بدنامي وشوله بیا ما ویډیو ورکړه د په جواب کې سفیان را لبي ور سره جرګه وکړه چې څه وشوله دنیا کتلې واغه دویم بیا په علم غیب باندې د مناظره بیا جوړ کړل د بل چا سره بریلیانو سیفیانو سره دغه سي حالت د سحر له مناظره د شپې ما ته کال کې چې د غوښتره څه دلیل دی بیل مته الکه ستا سره مناظره ته د پته نشته د غوښتره دلیل پیش کړي مولانا عبدالرحمن حفیظ صاحب ناست هغه ته کال وکړو چې یاره په دې موضوع څه کتاب دی هغه ته ازالت الریب د امام اهل سنت واخله سحر له مناظره د شپې دا قصه خواني ته کتاب اخلي اوس به شپې مطالعه کې دا به تیارې نه په کتاب په تشته نه د موضوع په تشته نه د داو جواب داو په تشته نه اصول هیڅ شی نشته مناظره میدان ته راځم بیا تاسو بلال سره مناظره لږ چیلنجونه ورکول زموږ سره خبره شو مینس کې دی راغی مونږ بلال ته توجه نه ورکول نه غره دی حیثیت لرو چې مونږ د نوم واخلو درا اوس ځان سره کېنو هغه بحث چې تکم وکړو یقین وکړه چې بیخي هغه بنیادی ابجدونه هم نه وافقې په غالب باتام نه ورتله پلانکی کتابونو باندې غلط بیانې درو د الله باندې تر خپل کتابونو هم دغه نه خبرو په دې چا سره مناظره کې حتی چې مولانا عبدالرحمن حفیظ صاحب حفظ الله تعالی زما تیارې وکړو چې مفتي صاحب درنه خبر نشي ما خو بس دا ټولې قصې چې وي دا راغلي مخې ته په هغه بنیاد باندې مونږ دې وساتو هغه خپل تعلق هم کمزور کو ځکه مونږ چې دغه د اهلیه کو لپاره د بدنامۍ ذریعہ د ظالم جوړیږي نه په خپل بې عزتۍ پوهېږي خپل خو ستا عزت شته نه خو اهلیه حق بدنامۍ بیا دغه دوران کې چې مونږ پسې پوسټ وکړو د بلال له واقعې نه پس نو د بلال سره زموږ مناظره بیا جوړه شو ځکه خبره خو میدان ته راغله بلال ته مونږ ویل چې یا خو زموږ زیته مناظرې ته راشه مونږ دله دا منظمه درکو یا